شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو او اورېدونکو، عقیل یوسفزی مخاطب یم د پېښور نه، او ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو زمونږ چې څومره پروګرامونه دي، کو هغه د تفریح دي، کو هغه معلوماتي دي، کو هغه د کرنټ افیر دي، سره د خبرونو هغه ډېر زیاته په مینه باندې ګورئ. او د ټول نه غټه خبره دا ده چې زمونږ په پروګرامونو باندې، زمونږ په نیوز باندې ادبار کوئ. انحصار کول چې دي هغه دومره اهمیت نه لري لکه څومره چې ادبار کول چې دي هغه د اهمیت وړ یوه خبره وي. او همدغه زموږ کوشش دی، زموږ پوره د سونو پښتونخوا له ټیمه، یا زموږ چې څومره سټیشنې دي په خیبر پښتونخوا کې د 1200 نه زیاتې، چې موږ تاسو ته د خیبر پښتونخوا چې کوم مسایل دي، کوم مشکلات دي، کوم اپرچونټیز دي، کوم ښه کارونه دي، کوم د ډیولپمنټ لږ ډېره کو پراجیکټس دي، بیا ټول نه غټه دا چې د ځوانانو او د زنانو پازیټیو اکټیویټیز چې کوم دي چې دا موږ تاسو ته لمحه په لمحه در ورسو. او د هغې سره سره بیا دا کوشش هم وکړو چې موږ د خیبر پښتونخوا د مختلفه اضلاع چې کومه ښکلا ده، هلته کې چې کومې سرګرمیانې کېږي، اکټیویټیز کېږي، او هلته کې چې کومه باصلاحیته خلک دی د هغو سرګرمیانې وي، هغه تاسو ته در ورسو. ځکه چې زمونږ دعوه دا ده، او د دعوې شاته یو غټ کوشش دی، یو پالیسي ده چې موږ د خیبر پښتونخوا ښکلی مخ چې دی هغه تاسو ته در ښکاره کړو، باوجود د دې چې خیبر پښتونخوا ته د سکیورټي او د بدامنۍ او د بیډ ګورننس او د کرپشن ډېر زیات مشکلات چې دي هغه راپېښ دي. په دې ټیم کې هم چې موږ ستاسو سره مخاطب یو، نو په وانا کې، په وانا چې کوم د جنوبي وزیرستان ډسټرک هیډ کوارټر دی، هلته کې یو څو ګنټې مخکې فتنة الخوارج یا دهشتګرد یا هر نوم چې ولې تاسو ورکوئ، د هغو یو سوسایډ ګروپ چې دی یا سکواډ چې دی، هغې په وانا کیډټ کالج باندې خودکش حمله وکړه. او د هغې په نتیجه کې که یو طرف ته د بعضې سټوډنټس سمیت بعضې سویلین چې کوم دي هغه شدید زخمیان شوي دي، د بل طرف ته فورسز په ډېر محتاط کارروایي کې د 4 نه واله د 6 پورې دهشتګري چې دي، چې په هغې کې اکثریت د خودکش حملهورو هغې وژلي دي. هم بېګا د شپې یا نن سهاره په 2 مختلف کارروایانو کې د پاکستان سکیورټي فورسز 20 دهشتګرد یا خوارج چې دي هغه وژلي دي. اولنۍ کارروایي چې د هغه د اس پی آر د اعلامیې مطابق د شمالي وزیرستان ډېره ښایسته علاقه ده، شوال ورته وایي، هلته کې شوې ده د یو اپریشن په نتیجه کې 8 خوارج چې کوم دي هغه هلاک کړای شوي دي، وژلی شوي دي. او دویمه کارروایي چې د هغه د پېښور نه په یو څو ساعته باندې واقع چې کوم در ادم خیل نه، چې هغه د خپلې وسلې دپاره ډېره زیاته مشهوره علاقه ده، او د هغې کویله هم ډېره زیاته مشهوره ده، د هغې اسلحه چې ده هغه په ټول دنیا کې خپل یو شهرت لري. هلته هم یو اپریشن شوی دی چې د هغه اپریشن په نتیجه کې 12 خوارج یا دهشتګرد چې دي هغه وژلی شوي دي. دغه رنګې نن چې دی یو بله غټ ډیولپمنټ هغه د پاکستان د آئیني او پارلماني تاریخ په حواله باندې دی، او هغه دی د 27 آئیني ترمیم چې کومه یو انیشیټیو حکمران اتحاد اخیستی و، او په هغې باندې ډېر زیات د ابهام خورولو چې دی کوشش وشو، ډېرې زیاتې پروپیګنډې وشوې، په هغې کې ډېر زیات شقونه چې دي هغه پکې شامل دي. او دا د 26مه آئیني ترمیم چې دی د هغې یو تسلسل او څه نوې خبره په هغې کې شته هم نه، که په هغې کې په کومه طریقه باندې چې یو مخصوص پارټۍ او د میډیا د هغې چې کوم یوټوبرز دي یا کوم خلک دي د فیلډ مارشل ذات د هغه کردار او د هغه عهده چې ده د هغې خلاف یې پروپیګنډه وکړه، هغه خلاف توقع نه ده. خو دې ټایم کې چې موږ دا خبره کوو نو د سینټ نه دغه 27 آئیني ترمیم چې دی هغه ګنټه یو نیمه ګنټه مخکې هغه په 2/3 اکثریت باندې 1/3 میجارټي چې ورته وایي، چې هغه یو آئیني تقاضا ده، په هغې باندې پاس کړی شو. 63
وټونه ولا پکارو وټونه میلاو شو 4 شپېته او دغه مرحله چې دغه خپل سر ته ورسېده زما خیال دا دی چې په دې ټایم کې د قومي اسمبلۍ چې کوم اجلاس شروع دی په هغې کې به هم ډېر په اسانه باندې 27 آئیني ترمیم چې دی هغه به پاس کړي چې په دې به هم خبره کوو. بل غټ ډیولپمنټ چې دی هغه دا دی چې د پاکستان او د افغانستان چې په استانبول کې کم دویم دور شو د مذاکراتو هغه تېره ورځ د ناکامۍ سره ښکار شوی دی. د پاکستان د طرفه پرون وزارت خارجه ډېر سخت بیان ورکړی دی. د بیان خلاصه دا ده چې د افغانستان طالبان حکومت د کراس بارډر ټیرریزم یا دراندازي چې ورته موږ وایو د هغې په معامله باندې تعاون نه کوي. بل طرف ته امیر خان متقي صاحب چې هغه وزیر خارجه دی او ذبیح الله مجاهد چې هغه ترجمان دی هغې په پاکستان باندې تورونه لګولي دي او هغه زوړ موقف چې دی هغه اختیار کړی او د هغې دواړو د بیاناتو چې هغه پرون مخې ته راغلي دي د هغې خلاصه دا ده چې بقول د هغې دا د کلدم ټي ټي پي معامله چې کوم ده یا مسله چې ده دا د پاکستان اندروني معامله ده. د پاکستان اندروني معامله کې بیا سوال دا پیدا کېږي چې نورعلي میسود او داسې نور چې کوم اعلی کمانډران دي چې څه پکې وژلی شوي هم دي په 2015 کې په افغانستان کې په مختلفو حملو کې او واقعاتو کې تقریبا 30 کمانډران چې کوم دي هغه یا نوټبل خلک هغه وژلی شوي دي د دوی بیا په افغانستان کې څه کوي. بهرحال په هغې کې هغه مذاکرات بې نتیجې ثابت شوي دي. په هغې کې بل ډیولپمنټ چې دی هغه دا دی چې په راتلونکي 2-3 ورځو کې ترکیه یو ځل بیا یو هڅه کوي چې د هغه 3 رکني اهم ډیلیګیشن چې دی چې په هغې کې وزیر دفاع شامل دی چې په هغې کې د هغو د انټلیجنس چیف شامل دی او په هغې کې د هغې د داخله امورو وزیر خارجه د خارجه امورو وزیر چې د هغه به کوم شامل دی هغې به اسلام آباد ته راځي. اول به د پاکستان سره مذاکرات کوي په دغه تسلسل کې بیا به ځي کابل ته کوم چې د میډیا رپورټس دي. بل ډیولپمنټ په دغه مذاکراتي یا مفاهمتي کوششونو په حواله باندې دا شوی دی چې پرون د ایران چې کومه وزیر خارجه د عباس عراقچي هغه د پاکستان د وزیر خارجه او نایب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب سره او د افغانستان د وزیر خارجه امیر خان متقي سره ټلیفونیک رابطې کړې دي او هغې د ثالثۍ پیشکش کړی دی. خو کشیدګي چې د هغه جاري ده یو خدا نخواسته چې نن د شپې څه کېږي ځکه چې دا کوم په وانا چې کوم اټیک وشو داسې اطلاعات هم دي چې کېدای شي چې پاکستان نن د شپې یا سبا د هغې په ریاکشن کې په افغانستان کې به د ټکانې چې دي هغه په نښه کړي. په دې ټایم کې چې موږ دا خبره کوو په دهلي کې یو دماکه شوې ده تر اوسه پورې د هغې تفصیلات چې دي هغه مخې ته نه دي راغلي چې آیا دا دهشتګرد کاروي ده یا اتفاقا سلنډر وغیره چې دي هغه دغه شوی دی د هغې دماکه ده. خو په هغې کې د 10 کسانو د مرګ اطلاعات چې کوم دي هغه انټرنیشنل میډیا موږ ته ښایي. په دې ټایم کې په دغه ټول ایشوز باندې به زموږ سره 3 اهم کسان چې دي هغه به خبره کوي. ظاهرشاه شیرازي صاحب چې هغه د افغانستان په معاملاتو باندې د ډای ون د هغه موقف ډېر واضح دی د تېرو 20 کالونو ډېر سینیر جرنالست دی چې د افغانستان باندې چې موږ څومره انویسټمنټ کوو دا به په هر دور کې بې سوده ثابته کېږي. هغه به راسره موږ پلاني د NP ترجمان انجینر احسان الله صاحب وي دا چې کوم په شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې کوم واقعیت نشي په هغې به موږ جوین کوي زمونږ سټیشن منیجر شاکر الله د وزیرستان نه ظاهرشاه صاحب چې دی په لاین باندې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی عقیل صاحب السلام علیکم تاسو ته تاسو ملګرو ته ډېر سلام جی. هلو आवाज راځي تاسو؟ هلو السلام علیکم شیرازي صاحب. وعلیکم السلام جی عقیل بھائی تاسو ته تاسو اوریدونکو ډېر سلامونه بیا میلاو کوي شیرازي صاحب په دې باندې موږ سره خبره کوي تکنیکي ستونزه ده او دا بیا به میلاو کوو. نو دهلي د دغه واقعې نه یا حملې نه یا دماکې نه بعد چې لږ ډېر ما نیمه ګنټه د انډین میډیا موډ وکتو نو دې خبرې خدشه موجوده ده
چې د پاکستان او د هندوستان په کشیدګۍ کې یو ځل بیا د پوښي ځکه چې هغې لم یو بانه پکاري ظاهرشاه شیرازي صاحب چې دی په لاین دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی وکیل صاحب تاسو ته تاسو اوریدونکو ډېر ډېر سلامونه. بس ما کاری السلام علیکم څه مسله وه. وعلیکم السلام جی جی وعلیکم السلام جی وکیل صاحب تاسو په ما ته راځي جی. حاجي تاسو بیا نمبر هم درکو په هغه نمبر باندې به هم موږ ته همدغه راکوئ خپل فیډبیک راکوئ. سوال به راته هم پرېږدم او هغه دا چې د افغانستان سره چې زمونږ کومه کشیدګي ده او هغې ایغ په نیغه باندې د پاکستان کلیم د ثبوتونو او د شواهدو باوجود نه مني چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېږي. هغې د دغې نه څه حاصلول غواړي او دغه کشیدګي چې ده آیا هغه په جنګ کې بدلېدی شي او که نه. په دې باندې به یو نیمه ګنټه بعد تاسو چې دی زموږ سره به خبره کوئ. ظاهرشاه شیرازي صاحب چې دی هغه د واټساپ د لارې. السلام علیکم جی. جی وکیل صاحب تاسو आवाज ما ته راځي جی بالکل خبره ښه جی. اورېدی شي زما غږ تاسو؟ بالکل زبردست جی زبردست. تاسو چې دی بس سہولیات دي جی دا د واټساپ په لارې باندې مونږ مایک ستاسو په تصویر باندې له پاسه چې دی پیکس کړی دی. شیرازي صاحب ستاسو تبصرې مونږ په ډیلي بیسس باندې اورو او زما هغه وخت هم یاد شي چې په کابل کې ځل دوه مونږ به ناست وو تاسو به وایي چې که مونږ په د افغانستان باندې ډېر زیات انویسټمنټ هم وکړو خو دا زمونږ دوستان نشي کېدی. نن ټول خلک چې دی هم هغه بیانیه چې ده ته هغې به مونږ مزاحمت هم کوو چې یاره شیرازي صاحب چې دی هغه د افغانستان یا د افغانانو مخالف دی. خو نن خو ټول خلک هغه خبره کوي چې د افغانستان باندې چې زمونږ څومره هم مبینه یا مجوزه انویسټمنټ و هغه سین وړی دی او زمونږ نن صورتحال چې دی هغه ده چې مونږ د حالات جنګ سره مخ یو. هلو جی شیرازي صاحب आवाज راځي؟ عجیبه خبره ده. دا ما ته ښکاري چې شیرازي صاحب په لاین دی نو بل څوک میلاو که نو څه مسله چې منځ کې په مټ کې ګزار کېږي اورېدونکو نو دې کې ډېره غټه لانجه او دا نو رقیم چې دی چې پروګرام څنګه ختم شي د سر به زه بیا ګورم. نو ټکنیکل څیزونه یې که نه تاسو ټکنیکل څیزونه باندې دومره دغه هم نشئ کولی ادبار هم نشئ کولی. د افغانستان په حواله باندې دغه کوم کشیدګي چې پیدا شوې ده دې د دواړه طرف ته پښتانه چې دي هغه ډېر زیاته ضروري دي. لکه موږ په دې خبرو ډېر زیات خفه یو چې په دې ټایم کې چمن بارډر چې دی هغه هم بند دی او نور بارډر چې کوم دي هغه هم بند دي. څوک دی ښه په دې پوره ایشوز باندې به راسره خبرې کوي د شیرازي صاحب به وروسته میلاو کړو د عوامي نیشنل ګوند د ډېر متحرک او حقیقت پسندانه موقف لرونکی مرکزي ترجمان انجینیر احسان الله صاحب. السلام علیکم انجینیر صاحب. السلام علیکم جی وکیل صاحب سال د خیر دی. ډېره مننه جی څنګه یې تاسو؟ جی جی انجینیر صاحب تاسو پارټۍ خو هم دغه کومه د سېنټ نه چې 27 آئیني ترمیم منظور شو هغې ته یې ووټ هم ورکړو یو څو شېبې مخکې یو 2 ګنټې مخکې اسحاق صاحب چې کوم تفصیلي تقریر وکړو په هغې کې دا خبره هم وکړه چې د عوامي نیشنل ګوند له طرف نه د خیبر پښتونخوا د نوم کې د ترمیم یا د بعضې کټینګ چې دی د هغې یو تجویز چې دی هغه مخې ته راغلی دی. نو په دغه حواله باندې تاسو څه ګڼئ چې د دې ترامیمو اهمیت څومره دی او د قومي اسمبلۍ نه به هم دا په اسانه باندې د انتهایي اکثریت تحت چې دی په دې ټایم کې قومي اسمبلۍ اجلاس هم جاري دی. دا څه ده چې وکیل صاحب چې مونږ یو ډېر واضح او هغه دغه موقف اختیار کړی چې په هغې کې مونږ اگر مګر ونه وکړو نو دا ترمیم چې کوم دی کوم چې راغلو پارلمان ته نن یا کوم را روان دی او کوم راځي په دې انداز کې دا قطعاً د جمهوریت دپاره د آئین دپاره د آئیني ادارو دپاره مونږ داسې نشو ویلی چې یا یو ډېر توانا او یو ډېر داسې فرد بخش غوندې آیډیل څه ته موږ وایو که نه یا جمهوریت مضبوطوي یا ادارې مضبوطوي. سوال دا دی مونږ دا خبره ایمل خان په خپل تقریر کې هلته موکا دا کم خلک چې د 12 کالو نه ګوره دن مونږه چې د جمهوریت د نظام د طرف نه راغلو یو هایبریډ
نظام ته مونږ به دې ته ګورو چې د دې خبرو بنیادونه چا ایښي دي دلته. او د دې ذمہ داران څوک دي؟ مونږ ته- ذمہ داران څوک دي؟ جی یا جی جاری وساتئ جی خپله خبره جی. جی ښه، د دې خبرو بنیادونه چا ایښي دي دلته. دا د جمهوریت نه شاته دا سفر چې کوم راغلو د بده مرګه او دا کمپرومایزز چې کوم اوورال روان دي، نو دا د دغه مقتدر طبقې د وجې دي که په دې کې پی ټی آی د دې بنیادونه ایښي دي. عمران خان په خپل ځاني چې کوم دی په څومره غیر آئیني اقدامات چې کړي دي، صحیح. د هغه غیر آئیني اقداماتو په بنیاد باندې مزید غیر آئیني کارونو ته لاره جوړه شوې ده او هغه آئیني خلا چې پیدا شوې ده، نو هغه په دې انداز باندې بیا بحران شکل اختیار کړو. ډیر شیونه دلته خوشایند نه وي. ډېرې هغه خبرې چې پرسن سپیسیفیک وي دا په آئین کې راتلل، په دستور کې راتلل، دا یو ډیره خوشایند خبره نه ده. خو خبره دا ده چې زما اوس زه خپل وی حساب قدر جوسه خبره وي کنه. صحیح. زه چې یو طرف ته ګورم چې ماته یو آئینی ترمیم کې شپږ خبرې را روانې دي او هغې کې درې خبرې دا وي چې زما په نفسي کې هم کمې راتلی شي، زما صوبې خود مختاري هم کمې دی شي، زما اختیار هم تلی شي د قانون سازۍ او هغه کم چې صوبې خود مختاري د ډیولوشن دی هغه د لاسه تلی شي. نو چې مرګ مخامخ شي وي خلک ته به تغاړه کړي. بالکل. نو صاحب مونږ دغلطه په دې ترمیم کې په دغه بنیاد باندې چې دغه خبرې دوی زمونږ سره په مذاکراتو کې وېستي، نو مونږ دوی ته ووایي دا تاسو څه کوئ؟ دا د دې درې جماعتونو د اکثریت د دې تېر شوي 12 کاله چې کم کار دوی کړی دی دلته د یو بل سره د پارلمان سره او د زوړ تاریخ هم د دغه خلکو دغسې دی، نو په دغه بنیاد دا فضا او خلا داسې جوړه شوې ده. خو بیا هم ته مونږ د دې ټرانزیشنل پیریډ نه وځو چې چېرته جمهوریت په ځای اشتعال، د جمهوریت په نامه د اشتعال، د فاشیزم او د هغه رویو سیاست بخې روان دی چې کم راتلونکي نسل دپاره خوشایند نه دی. نو کیدای شي دې کې عارضي وقتي طور مخکې وروسته تلل ضرور وي په ځینې خبرو کې، خو مونږ امید لرو چې د پاکستان خلک او دا زمونږ عوام دا به ضرور په آینده کې دې خبرو ته فکر کوي چې کم یو داسې کار کم سړي له ووټ ورکول دي، کم په انتخاب کې راوستل دي چې د جمهوریت او د آئین په اصولو باندې کمپرومایز. یو بله مسله چې ده چې هغې کې د ان پی ډېر غټ کنټریبیوشن دی د امن په قیام کې او ډېرې زیاته قربانیانې هم ورکړي، پیپل پارټي هم ورکړي دي، زموږ فورسز هم ورکړي دي، ډېره پارټو ورکړي دي. نن ماته انجینر صاحب په دې تبصره وکړي، ډېر عجیبه ولګېده چې موږ د مازدیګر نه د تبې په حالت کې یو چې په وانا کې زموږ د ماشومانو دپاره چې کوم یو کریډټ کارت جوړ شوی دی په هغې باندې خودکش حمله وشوه. خو تاسو خبرې ان د سیم ټایم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې د هغه د پشتخرې تاڼې چې دی نو د هغې دغه کوله دوره یې کوله، پرونه د بی آر ټي کوله، لکه هغه پکنیک دغه کوي. دا تر اوسه پورې د صوبایي حکومت چې دی د سیکیورټي چیلنجز په دې سنګینۍ باندې یا په دې دغه ایشو باندې تر اوسه پورې هغه سره پرې ولې نه خلاصېږي. لکه دا اوس چې موږ خبره کوو نو 10 منټه مخکې پورې هغې دا 10 منټه مخکې پورې هغې مزمت هم نه دی کړی د دومره غټې واقعې. یعنې دا ډېره لمحه فکریه ده، جی یو ټریجډي ده دې وخت کې چې زموږ ته مخامخ څه دي. مخامخ یو معقول یا یو د فکر او دغه خبرې کولو والا هغه خلک چې براه راست د جمهوري ادارو سره تعلق نه وي، یو طرف ته تا هغه مخامخ وي او تا سره دا فکر وي چې د دې تعلق خو د جمهوري ادارو سره نه دی، بل طرف ته هغه خلک چې وي مونږ د عوام پر رای راغلي وو، د هغوی رویه د فاسیزم وي، د هغوی رویه چې کوم دی د حکومت نه وي، حکومت او سټیټ کرافټ هغوی ته ګپ ښکاري او خپله مشهوري او د خپل یو لیډر د رهایت کیسه، یعنی دا د هغوی دپاره ټولو نه زیاته مقدمه وي او ټیک ټاک او د دې دپاره ویډیوګانې جوړول عام وي. نو ما ته ووایه تاسو چې چېرته مونږ ولاړ یو، په کوم ځای کې دې وخت کې مونږ په دې ټریجډي کې نښتي یو، دې ته به سوچ د پښتونخوا خلک هم کوي او دغه پارټۍ کارکونو په دې صوبه کې مزید چې د کومو بلاګانو سره مونږ اخته شو. یعنی هغه خلک هم نن مونږ ته د امن په حوالې سره خبره به کوي
کم خلک چې په خپل د دغه خلکو سره په فکر کې شریک دي دغه خلک په دوباره آباد کولو کې هم دا غوي کردار دی دغه خلکو سره د غوي لین دین او کیسې هم شته ځکه دا یو خبره د تکرار سره مونږ کوو چې دا ټي ټي پی ټي آی کیسه چې کومه ده دا قطعاً دې کې دلچسپي نه لري یو حکومت کې نه لري ولې نه لري نو خلکو ووټ حکومت له نه دی راکړی بل دا په زور دا سټیټ کرافټ کول غواړي نه ولی چې دې سره خو به سنجیدګي د خلکو د نن راتلې شو کنه چې خلکو کته چې زما څه کار کیږي کم اشتعال چې دوی را پیدا کړي دي دوی هغه سسټین ساتي هغه سسټین ساتل د دوی د لیډر هغه فاشیست فکر قائم ساتلو د پاره ضروری ده نو څنګه دوی دې حالات سره دي کینی تاسو ماته دا وایي چې دا نوې وزیر اعلی راغلي دي د اوسه پورې مطلب کم رول پلی کو هیڅ کابینه اجلاس شوی خصوصي په امن او امان حواله سره نه پولیس سره حالات غوښتي وي بریفینګ یې غوښتي وي نن په وکه د امن او امان حواله سره چې کوم ادارې دي دا غوي کپاسټي سره هغه سکول شي انټيليجنس چې کوم د پولیس او د نورو د سیویلین ادارو چې کوم د غوي څخه کپاسټي دا او بیا ته نه علاوه کنفرنټریشن په هغه وخت کې چې په کم وخت کې سکیورټي فورسز ملټری سکیورټي فورسز په یو ډیر ګمبیر جنگ کې اخته وي ته د هغوی سره یو د کنفرنټیشن او یو داسې د الزامات او داسې د بې بنیاده خبرو چې د هغې سره نفرت راه په خلکو کې او د ادارو په منځ کې را پیدا کېږي نوره ته هغې له هوا ورکې نو د دې مطلب خو دا دی چې ته نه د صوبې خلکو سره مخلص دی نه دی صوبې سره مخلص دی نه دی ملک سره مخلص دی نو زه تا حیران یم چې دا کم خلکو په دې اخیری الیکشن کې دا ټوله پالیسی مانیټر کول او دا خلک یې ابزرو کول اخر د دوی په ذهنونو او فکرونو کې اوس چې دا دغه څه قسم خلکو له چې کوم د امر کولا ولاره بلاوه او ډبل بکسو کې وټونه راوتل د دوی خجی د وس چې د په دې ټیم کې چې موږ خبره کوو نو یو ځل بیا انډین میډیا البته کې تر اوسه پورې دا کلیر نه ده چې کوم واقعه شوې ده په دهلي کې 10 کسان په هغې کې مړه دي چې هغه د دهشتګرد کاروي د یا څه شی دی هغې یو ځل بیا دا پروپاګانډا شروع کړې پروګرام نه مخکې ما انډین میډیا مانیټر کړه چې پاکستان باندې د اپریشن سندور مطابق چې دی حمله وکړي دا اشتعال چې دی د دوو طرفو نه ولې دی چې افغانستان کې موږ ته دغه صورتحال راپېښ دی او په انډین بارډر باندې هم بعضې ماهرین دا خدشم ظاهروي چې کېدای شي چې به یک وخت موږ انګیج کړي په دواړو بارډرز باندې تاسې د دې چې یو طرف ته معامله چې کوم ده مونږ هم ما په خیال هغې له لږ د ضرورت نه زیاته فوکس ورکو لږ د ضرورت نه زیات مو ما په خیال خلک انګیج کړه زه به د افغانستان خبره کوم اوکې دغه پالیسی مونږ له لږه اوږده مهاله په کار وه چې په مزم کولو دومره دا مونږ انټرنیشنلي پوینټ اف فوکس ته نه وې راوستې جذباتو ضرورت پکې نه مونږ 10 کاله 12 کاله 14 کاله لا زیات وخت دې ترهګرۍ سره اخته وو دا یو ډېره کمپلیکس ایشو ده صحیح نو مونږ له پکار دا مونږ دوی سره مینج کول شو تر هغه پورې څنګه زموږ سکیورټي فورسز انګیج دي لګیا د خپل کار کوي خو د بادرۍ سره دا مونږ له دغه پوینټ سره واستل نو پکار ما په خیال خو په دې کې زموږ چې کوم پاکي حکومت کې مسله دا هغه سپیشل ډیفنس منیسټر دی هغه رویه ډیره غیر ذمہ دار ده صحیح او دا خبرې پوینټ اف انټرنیشنل فوکس ته دا دغه رویه راوستي اوکې هندوستان که تاسو خیال کړئ د پاکستان سره همیشه معاملات خبره کوي هغه کوشش کوي چې بایلیټرل خبرو وکړي صحیح مونږ افغانستان د پاره دومره امپورټنس نو جوړول پکار چې مونږ هغه لاړو ټو ترکی ټو قطر او مونږ په انټرنیشنل فورم باندې هغې سره خبره کوله دا مونږ د طالبانو indirectly the کوم ټي ټي اي رژیم د سپورټ دغه اهمیت کې مضافه کړې ده دغه اهمیت کې مضافه کړې they are enjoying this situation
ولې نه حل کوي؟ ولې چې سبا ورسره ته په ماسکو کې خبرې وکړې، سبا ورسره ته په ابوظبي کې خبرې وکړې، ولې چې قطر کې غوتاو کې استانبول کې وکړې، هغه غواړي چې دا فضا دغسې قایمه وي. او دا ما په خیال د هندوستان په فیور کې هم دی چې پاکستان دومره انټنسټي سره په دې کیسه کې دلته انګیج شي. ډېر ښه پوینټ ریسرچ کول پکار دي ډیپلوماټیکلی، مونږ له قتل پکار دي چې د دې انټنسټي څومره ده. دا مونږ دغلته یو ځای کې ودرولي شو، زه تاسو په دې خبره او کوم خلک چې د خپل کار کوي د سکیورټي په دې باندې ښه پوهېږو صحیح دې شدت کمول غواړي. او د هندوستان چې کومه معامله ده زما نه دی خیال چې په داسې ریجنل او انټرنیشنل حالاتو کې به بیا دغسې صورتحال پیدا کیږي. اگر چې بعید نه ده یو دویمه مرحله په هندوستان کې د بهار د الیکشن پاتې ده. بهار الیکشن د مودي د حکومت لپاره ډېر اهم دی. صحیح تاسو یاد ساتئ نتیش کمار چې کوم الاینس دی په وفاقي حکومت کې التا د مودي سره هغه ډیپینډ کوي د بهار په الیکشن. نتیش کمار بهار کې الیکشن کمزور ووټ واغستو، اب مجبور کیږي چې لالو پرساد یادو سره اتحاد وکړي، تیجسوي سره یا کدا بیا د مودي د پاره د مرګ او ژوند اتحاد په شکل کې به د مودي حکومت بیا دلته په دلی کې ختميږي. لکه دغه لپاره د مرګ او د ژوند د هندوستان د وخت دا ډېر کمپلیکس دی. یو هفته پاتې ده د دې ټول الیکشن معامله کنکلود دوکي نو کې دې شي هندوستان چې کم دی دغه معاملې لپاره دا کار کوي چې د بهار په الیکشن باندې اثر واچي. ډېر مننه انجینیر احسان الله صاحب. دا اخري خبره چې دا ډېر اهم ده، په دې باندې پکار ده چې زمونږ پالیسي میکرز او زمونږ چې څومره ماهرین دي خاص کر تجزیه‌کاران هغه ډېر غور وکړي د 20مه آئیني ترمیم په باره باندې چې انجینیر احسان الله صاحب چې د عوامي نشنل ګوند مرکزي ترجمان دی هغه چې کومه خبره وکړه هغه د هغې خلاصه دا ده چې هر څه چې دي هغه آیډیل نه وي د جمهوریت او د پارلیمنټ د ترقۍ یا د استحکام یا د اهمیت په تناظر کې. خو بعضې فیصلې په ماضي کې داسې شوي چې د هغه فیصلو نتایج چې کوم دي یا اثرات هغه موږ په حال کې هغه فیس کوو، هغه موږ پریشانه کوي. دلته کې بعضې رکاوټونه چې دي، بعضې مشکلات راځي، نو په هغه حواله باندې هغې وویل چې بعضې فیصلې چې کوم دي هغه ډېر زیات آیډیل نه وي، او که موږ په جمهوریت او په پارلیمنټ یقین ساتو نو موږ به یو پروسس چې دی هغې ته به ځو. ظاهر شاه شیرازي صاحب په لاین باندې موجود دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام وکیل، تاسو زما आवाज راځي؟ تاسو شیرازي صاحب आवाज راځي؟ جی جی بالکل بالکل. د شیرازي صاحب د مسله چې ده دا ډېره ګمبیره ده. आवाज بالکل راځي، تاسو خبره کوئ. جی جی وکیل تاسو आवाज ماته زما په خیال هغه چې په سفر باندې دی نو دا زمونږ یا تسلسل چې دی هغه به کې هم مات شي. به کې مخکې مونږ یو ځل هغه میلاوو نو هغې کې د هغو په سیګنل کې څه پرابلم و. پکې یو ځل بیا تاسو خبره کوم چې په وانا کې چې کوم وانا کیډټ کالج دی په هغې باندې نن حمله وشوه. 15 خودکش چې کوم دي هغه سیکورټي فورسز وجلي دي او 8 کسان چې کوم دي سویلین هغه پکې زخمیان دي، هغه هسپتالونو ته منتقل کړي دي. شاکر الله نو په هغې باندې خبره کوو. دغه رنګې سیکورټي فورسز نه د شمالي وزیرستان علاقه چې د شوال په هغې کې اپریشن کړی دی، 8 کسان په هغې کې خوارج وجلي دي، او بل اپریشن چې دی په دردمخیل کې شاید 12 هلته کې وجلی شوي دي. کوشش کوم چې دا شیرازي صاحب پکړی راکړي. السلام علیکم شیرازي صاحب، आवाज راځي؟ आवाज راځي جی؟ جی بالکل راځي وکیل صاحب، تاسو आवाज ماته ډېر کلیر راځي. او چې دا سازش دی جی، دا د امریکې سازش دی چې زموږ او ستاسو خبرې ونه شي. شیرازي صاحب بس تاسو هم आवाज ډېر ټیک راځي. ما دا خبره کوله او تاسو نان سټاپ کومنټري پې ورکوئ چې تاسو به یو وخت نه ډېر وخت نه دا خبره کوله چې د افغانان چې کوم دي دا یا د افغانستان یو حکومت یو پارټي چې کوم دی یو فریق زموږ دوست نشي کېدی. د اوسني حالات ته چې تاسو ګورئ نو ډېر خلک د هغې بیانیې سره متفق دي، خو تاسو نه ښکاري چې موږ د افغانستان په باره کې غلط اسسمنټ کړی او موږ جذباتي شوي پکې، او د هغې نتایج چې کوم دي هغه موږ د کراس بارډر ټیرریزم په شکل کې یا د مذاکراتو د ناکامۍ په شکل کې چې دی نو زموږ مخې ته راغلي دي.
وکیل صاحب سوال کوم شو ما په خیال کې ګورې چې کومه کې کومه غلطیاں شوي دي او اوس موږ هغه نه ریپیټ کوو هم ډېره لویه خبره ده. اوکې ضروري خو نه ده تاسو دا ټایم کې د امیر خان متقي بیان اوري بیا د دې نه علاوه د کوم نور لیډرشپ ته د افغانستان دا غوښنه خبر وړي چې مخکې پاکستان دا څه کړیو نو ځکه دا هر څه کیږي. جی نو ما په خیال کې ګوري چې موږ کوم د سټریټیجیک ډیپ پالیسی چې کله څه ټایم کې بوا هغه ټایم دا خلکو فیصله وا ټیک وا غلط وا روستو غلطه ثابت شو خو دې کې یو سیس دی موږ پالیسیانه ضروري نه ده په پاکستان باندې تاسو الزام لګوي دا یو انټرنیشنل تاسو کوم معاملاتو ګوري د انټرنیشنل اسټابلیشمنت انټرست په افغانستان کې سره د رشین ماتولو لپاره د کول وار ایرا والا چې کوم جنگ او بیا روستو سو کال وار ان ټرر چورته موږ وایي چې کوم څه پورې نه ټرر ختم شو نه ټرریزم ختم شو صحیح ګوري چې په دا انټرنیشنل چې کله پلانینګ او پروکسي جنگونو د نورو ملکونو کې کول په دې کې ټول غټه بدقسمتي دا ده چې افغان قوم په خپل یا خو بدقسمته ثابت شوی دی او یا دا چې کوم لیډرشپ او هغه د خلکو په خپل سپورټ وکړي. صحیح اوس هم کو تاسو وګورئ نو بظاهر خو موږ ورونو افغان طالبان موږ ته موږ باندې دا الزام لګي چې موږ د امریکای ډرونز نشو رامنې کوله. تاسو د دې حالت وګورئ چې دی 450 مليون ډالر دوی پروجیکټ کوم د چینی کمپنیانو سره هغه کینسل کو هغه ور کړی دی په درې اومو کې با یو منرال او د سونی خدای به کوي هغه امریکایي کمپنیان دي اول خو ډبل سټانډرډ دا دي دغه خبره ده چې دا ټیم کې تاسو وګورئ موږ افغانستان یو بهشکه بل ملک دی د کې زموږ انټرست دی هدا پورې مخکې مو چې زموږ په ویسټرن بارډر باندې یو جنگ مسلط کړی شو هغه د روس په هغه د القاعده راتلو په شکل کې او هغه کو دا ټایم کې د ټي ټي پی نه چې موږ خلک یې رہی خو خبره عجیب ده چې موږ کوم خلکو انویسټمنټ وکړو واقعي هغه متفایر بیک شو. دا تاسو د امیر خان متقي خبره کوي کده هیبت الله صاحب خبره کوي دا ټایم کې زدا غنما چې افغان طالبانو یو نریټیو بلډ کړی دی هغه انټي پاکستان نریټیو او دا یو واحد نریټیو چې کوم باندې دی خرڅيږي هغه په افغانستان کې خرڅيږي کولو کوشش کوي او دا ټیم کې دی دا نو هیڅ دا جګړه د طالبانو او د پاکستان ده بلکې هغه دا شو کول واړي چې دا جګړه د افغان قوم او د پاکستان د فوج ده دا ډېر ریبن نریټیو دی. دوی خبره دا وکړي چې دا ټیم کې افغانستان کې حکومت خو نشته یو ګروپ ته سو ګروپ دی هغه مسلط کړی شي بار دي چې په ټاکس کې خبرې کوي نور ملکونو ته دي نور هیوادونو دی راغواړي نو دوی خپل لیجیټیمیسي شو کوي یعنی موږ واقعي د افغانستان حکومت یو او موږ د افغانستان نمائندگان یو خو اصل کې حالات تاسو وګورئ خلک د دې خلاف په بغاوت کې راغلي دي دا نو چې صرف په شمالي افغانستان کې چې کوم نن پښتون دي تاسو پښتنو ته وګورئ پښتانه هم د دې نه اعلان دي د پالیسۍ نه تنګ دي د دې سره څه داسې پالیسي ده چې د افغانستان ډیولپ کی وکیل صاحب دا ډېر لوی مطلب زموږه سیټ بیک دی او پکار دا چې زموږه پالیسي د افغانستان باره کې کنسسټنټ وي هغه ټیک وي کو غلط وي خو په یو سیټ باندې سره راځل پکار دي ورته بار تاسو چې کله د پالیسي شفت کوي نو دا تاسو د پاره یو کریټیسیزم ډېر لوی یو ایلیمنٹ جوړي افغان طالبان تاسو هغه پوزیشن ایکسپلویټ کوي حالانکه دې زموږ پاسپورټونو سفر کړی دي د دې بچي موږ شلټر کړی دي دې چې کوم د مولا ضعیف ته یو خبره وکړي دا نو چې مولا منصور چې کله وجل کېدو نو چا په پاسپورټ سفر بالکل هغه په ایران کې څنګه ټریولینګ کولو صحیح په توګه کې د دې ټول فیملی ناشتي نو زما په خیال کې زموږ خپل بدقسمتي خپل ځبانه چې موږ انویسټمنټ وکړو هغه چې کوم دی ناکام شو خو زه دا هم وایم چې کوم دا ټیم کې د افغانستان د طالبان لیډرشپ کو د دې مخکې لیډرشپ شو دا غي نریټیو یو هغه انټي پاکستان نریټیو او هغه باندې هغه یعنی خپل سیاست کولو نه نم دا کیږي حالانکه نون ټرسټبل دی په خپل دی صحیح ولې چې خپل مېز کې دوکي کړی دي خپل مېز کې په خانه کعبه کې ناشتي هغه اګریمنټ نه دی منلي برهان الدین ربانی صاحب د حکمتیار دا کنفلیکټ مون تخکارخ کاری د دې نه روسو تاسو ګوري او اوس اکیل غټ خبر دا جی چې آیا تاسو ته منئ چې د کندهار طالبان او د حقانیان دا په خپلو کې په یو پیج دي بالکل نه دي نه د کابل او د خوست کوم طالبان دي هغه په یو پیج دي نه دي او یا اتیا ګروپ دي چې سره شل خلک دي چې سره 20 دي چې سره 50 دي صحیح او دي چې کله دا د خبرو اترو د پاره تلیو نو کې څه زموږه اراده چې دي خپل ایجنډا وړي وا د افغانستان ایجنډا یې نه وړي او خو نن دا غوړي چې کوم افغان انټلیکچوالز دي هغه بار دا خبره کوي چې د دې مخکې
همدغه طالبانو موږ د اسامه بن لادن لپاره قربان کړو او نن افغان قوم دی قرباني د هغه یو څو 8000 خلک چې کوم دي کم د پاکستان غونته یعنی مطلب دا د ملک سره دښمنی کوي لګیا دي نو زموږ په خلک کې ګوره دی لګره پکار دی پاکستان پالیسي نه غلطه ټیک خپل دی باندې خو دې کومه پالیسي دا ټیم کې دي ته ډیلیور کړی دا خجی تاسو ډیره کولې د ډیره مزیدار تفسیر وکړه ډیره جامع دا نن موږ وکتل د شیرازي صاحب چې یو طرف ته سکیورټي فورسز په دردم خیل او شوال کې شمالي وزیرستان کې شل خوارج چې دی هغه وجلي دي نو دا ډیره عجیبه غونډه تاسو څومره تکلیف در ورسېدو چې په وانا کې اډټ کالج باندې چې دی په هغې باندې خودکش حمله وشوه شکر دی چې سکیورټي فورسز هغه ناکامه کړه خو دلته کې خو موږ ته ښکاري داسې چې دغه کوم شدت پسندي چې کوم ده یا دهشتګردي چې کوم ده نو هغه تر اوسه پورې جاري ده خو زموږ صوبایي حکومت بله ورځ یو دغه راغوښتې ده جرګه راغوښتې ده جرګه څومره اهمیت لري او چې په دې ټایم کې چې موږ ټول ما او تاسو هم د 3 ګنټو نه په رابطه کې یو د وانا په دغه اټیک باندې زموږ وزیر اعلی صاحب چې دی هغه سیلپیانې ولپیانې جوړولې پېشتخرې تاڼې ته تللی او که چېرته تللی او دا رویې به موږ کم ځای ته بوځي د دې انجام به صحیح ګورې اکیل صاحب یو خبره ډېره واضح پکار ده د ملک لاین آرډر باندې د ملک په یووالي او د ملک په سالمیت باندې باندې کمپرومایز نه دی پکار بالکل په یو صورت کې او هغه دا ده چې دا وزیر اعلی او کو د دې نه مخکینی وزیر اعلی او هغه د خلکو نماینده او خلکو هغه له دې لپاره ووټ نه ورکړي چې ته به صوبې لاین آرډر وروستو کې ته به د صوبه کې چې کوم جنگ لګیا دی هغه وروستو کې او ته چې کوم د نور مسایل به شاته پرېږدي او ته به صرف او صرف دا کوشش کوي چې زه اړیالۍ ته پرېږم کوي پرې نه خلم هغې خپل یو سیاسي چې کوم پرابلم دی د خپل ځای باندې کې د دې سیاسي پارټیانو لیډران شته پروینشل پریزیډنټ نشته فیډرل پریزیډنټ نشته پکار دي چې روډونو ته لاړ شي پکار دي چې دا ټول مهم وچلېږي دا خو چیف ایگزیکټیو دی د صوبې زه دا ګڼم چې دا ټایم کې که د ترهګرۍ او دهشتګردۍ خلاف په جنګ کې کوم غټ خنډ دی هغه ستاسو د صوبې او د وفاق په منځ کې اختلافات دي او تاسو وګورئ دا موږ نه وایو دا انټرنیشنل دنیا وایي ډیپلوماټ وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنګ او پاکستان کې د ترهګرۍ زیاتې غټه وجه د خیبر پختونخوا حکومت او د مرکزی حکومت خپل منځ کې چپکلش دی صحیح باقي تاسو خبره بالکل ذکر اتفاق کوم چې امچورټي چې کومه ده غالبا هغه یعنی ملکونه تباہ کوي نان چې کوم ریالستیک ډیسیژنز دي هغه صوبه چې هغه د ټول ملک لپاره نقصان دی خو زه دا ګڼم چې وزیر اعلی صاحب به هم ورته درخواست کولی شو بېشک دی قبایلین دی هغه به صرف دومره وکړو چې بي آر ټي به پاړې ته ځي او بي آر ټي به جمرود ته ځي بالکل دې کې څه د اعتراض خبره نه ده خو دې بي آر ټي ته به تحفظ څوک ورکوي صحیح په دغه بس کې چې 200 خلک 300 خلک سفر کوي او چې د بم د باکا پکوشن بیا به څه کېږي صحیح خدای مکه ورېږي ریالستیک ټول دا دی چې تاسو د گورننس ایشو ټیک کړئ تاسو لا ترهګري دهشتګردي فوج ختمه کړه موږ د فوج په حق کې نه ته بټرینګ کې او نه زه کومه خبره ده بالکل خدا حقیقت دی کنه چې کوم حقیقت هغه دی تاسو په صوبه کې حمله تاسو صوبایي دار حکومت کې به حمله کېده د اسمبلی مخې ته به خودکش کېدو د تاسو د مینا بازار کې په صدر کې کم ځکه نه کړو یا هغه سیز لاړو در بات ګورې چې تاسو ته کاینټیک اپریشن خو فوج وکړو ترهګر د لوخ کل ډیسلوجیکل یو نی واقع به کېږي هغه تاسو رول او کول نشي صحیح او دغه پس د گورننس سم معاملات دي آیا زموږ اډمنسټریټیو نظام فاټا ته لاړو نه سره نه د پولیس ټینتن کو نه شوی صحیح تاسو ته لاین انفورسمنت ایجنسیز انسټال کړم نم دي کړی تاسو وايي جی اپریشن نه په کار موږ خو ډرون نه پریږو موږ خو اگر دې نو الټرنیټ سره په قانون سازي کول دي کنه د ملټری اپریشنز پلانینګ کول دي اول خو د وزیر اعلی صاحب نه یا د صوبایي کابینټ رضا تاسو پکار دي صحیح چې تاسو په ایپیکس کمیټه کې کېنی دا ټول مشورې هم تور کوي صحیح متعلقه با اختیار فورم دی اپیکس کمیټي چې دا با اختیار فورم دی تاسو ته تاسو چت کوي بل خبره دا اکیل صاحب جی تاسو د آرټیکل 245 انډر خپل فوج راغوښته دي نو تاسو نه په کار واپس ولېږئ صحیح په دې وی چې اوبې موږ او یو ډېر خبره ده و دې الله تاسو بوټیک ته چې پرش کې غوډل تګ دې دا ټیم کې لاړ شي د سربن پر روټ له سفر وکي دې په مطلب دا چې کم زموږ د متنو روډ د پدې د سفر وکي صحیح مسله دا غوړي پرابلم ډېر لوی دی داخلك بشک د افغانستان پرابلم لوی دی او دلته کې غیر سنجیدګي ده ډېر پرسل شته نو آیا که د صوبایي حکومت د ترهګرۍ خلاف څه پالیسی کې ډېر لوی سره یو فارمولا شته نو په کار دي دا فارمولا په مناسب ځای کې التا پیش کې په باندې عمل پکار دی
ډېره مننه د ارشاد شیرازي صاحب. هغې چې د 2-3 د هغې لاین کټوم شو، خو د هر چا خپل پوینټ وي او رښتیا خبره ده چې وزیر اعلی صاحب کوبیګا یو خیراتي مرکز ته ورغلی دی، نو دا په امن په حالاتو کې، په نارمل حالاتو کې وي. هغه پرون بیاټي کې چکر لګولی دی، خلکو ته ډېر زیات استقبال کړی دی، دا هم د امن او په نارمل حالاتو کې. که هغه نن پېشتخرې تاڼې ته تللی دی، نو په کوم وخت کې چې هغه کو زه خطا کېږم نو کو خطا شوی یم نو معافي غواړم، نو تاڼې په ځای باندې په کار ده چې یو کنټرول روم چې دی هغه ایمرجنسي روم هغه په سی ایم هاوس کې یا ډایرکټریټ اف انفارمیشن کې دوی اسټابلیش کړی وی، ځکه چې نن که یو طرف ته د خیبر پښتونخوا په 2 اهم او حساس علاقو کې اپریشنز شوي دي چې د هغې په نتیجه کې 20 کسان چې دي په شاوال شمالي وزیرستان کې او 12 چې دي هغه په درادم خیل کې وجلی شوي دي. نو بل طرف ته ډېره غټه واقعه چې ده چې خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي کپور سید بر وخت حرکت نه وی کړی، نو د پی اس پارټ 2 غوندې چې ده یو واقعه به زموږ مخې ته راغلې وه په وانا کیډټ کالج باندې چې کومه خودکش حمله وشوه او بیا هغه په کومه طریقه باندې چې تر اوسه پورې هغه کې سرچ اپریشن چې دی هغه روان دی. نو پکار دا و چې زمونږ صوبایي حکمرانان په دغه پوره واقعیاتو کې هغې په یو ایمرجنسي روم کې ناست او د هر څه چې دی مانیټر کولی. شاکر الله چې دی زموږ سره د وزیرستان نه په لاین دی. شاکر الله دی. السلام علیکم شاکر. وعلیکم السلام. ټول وزیرستان ته، شمالي وزیرستان ته، جنوبي وزیرستان ته، بنې ته، تاسو چې ورته بنې وایي، بنو ته، ډیخان ته زموږ د ملګرو سلامونه. دا په شاکر په شوال کې نن څه شوي دي او دغه رنګې دا کوم واقعیات ظاهره ده چې تاسو ورته ډېر نږدې وانه چې دلته کې په کیډټ کالج باندې حمله شوې ده. شکر دی چې هغې کې جاني نقصان چې دی هغسې نه دی شوی د کوم چې هغې پلانینګ کړی پکې. اول راته دغه ډیټیلز ووایي، بیا به ووایل چې دی په حالاتو باندې خبره کوو. د نن چې کومه حمله 15 بجې او 15 منټه باندې د کالج چې کوم ګیټ دی دغه باندې شوی و او دا عمله شنډه شوه، ناکامه کړې شوې ده او په دې کې چې کوم حمله اور دي هغه د 15 نه تر 6 پورې هغه هم وژل شوي دي، کوم چې سیویلین دي، نه سیویلین پکې زخمیان دي چې کوم مقامي ذرایع دي او 15 چې کوم هغه سرکاري داسې هغه پکې زخمیان دي او داسې څوک پکې مړ شوي نه دي او ډېر غټ نقصان د ډېرې غټې هدفې نه بیا خاص کر ماشومان چې د مور پلار سره د والدین سره ډېر ټینشن هم او ظاهره ده ډېر پکې سره خور هم شم او بس هغه پکې محفوظ پاتې شوي دي او د غټې نقصان نه دی. شاکر دا کم ځای نه د وانه ښار چې دی یا ښارګوټی د هغې نه څومره فاصلې باندې چې دی دا واقعه دی او په دې کې اکثریت چې کوم د ماشومانو د سټوډنټس دی نو هغه مقامي خلک دي، قبایلي خلک دي، د بهر خلک دي، چې موږ ته لږه پته ولګي چې وانا کیډټ کالج چې دی کوم چې وانا کیډټ کالج دی دا چې کوم پاک افغان انګوره روډ دی په دغه باندې دی تقریبا 4 کیلومتر د وانا بازار نه بهر سایډ ته دی د انګوره ډي سایډ ته دی چې هغه ته وچه خړه علاقہ وای. نو په دې کې زیاتره چې کوم دی د جنوبي وزیرستان دی 50% هغه دی پکې او بیا رنګ د نور چې کوم قبایلی علاقې دي د دغه زیاتره ماشومان دي پکې د قبایلی علاقې او خاص کر د جنوبي اپر او د لوور پکې ډېر زیات دي. غینه بل شمالي وزیرستان او د ایفرس دغه ماشومان دي پکې او دغه ماشومان عمرونه چې کوم دي هغه تر 12 کالونو او 19 تر 14 کالو پورې د عمرونه دي او 14 کوم چې لک سینیئر دي هغه 17 سال یا 16 سال عمرونه دي او هغه ټول محفوظ پاتې شوی دي. دلته په هاستلو کې پاتې کیږي او دغه یو داسې تعلیمي اداره ده چې خلک دا کوشش کوي چې زما بچی دلته اډمیشن وکړي. اکثر چې څومره ډاکټرز دي یا اغاز اعلی افیسرز دي د رزمک کیډټ کالج نه او دا وانا کیډټ کالج نه فارغ شوي. اوکې رزمک کیډټ کالج ډېر مشهور پاتې شوی دی په یو وخت کې چې هغه ټایم کې موږ الکانو زموږ سابقه گورنر شو هم اوس د ډېر مشهور اول ځل چې موږ شاکر موږ چې اول کم کیډټ کالج نوم اورېدلی و په ځوانۍ کې نو هغه رزمک کالج و. ښه دا شوال کې څه شوي دي؟ د اپریشن کومه علاقه کې شوی دی؟ دا اته کسان چې خوارج پکې مړه دي
شوال کې هم چې کوم ځایي معلومات یې هغه وایي چې عملیات یا اپریشن پکې روان دي خو داسې هغه مخې ته لکه شواهد مقامي د خلکو د لاسه د خپلې وینا ده داسې افیشلی سټیټمنټ یا مخې ته نه دی راغلی. افیشلی سټیټمنټ خو اس پی آر جاری کړی دی، افیشلی سټیټمنټ خو اس پی آر جاری کړی، خو ډیټیل چې کوم دی هغه لا تر اوسه پورې ځکه چې اس پی آر په خپل سټیټمنټ کې دا منشن کړی دی چې کلیرنس اف سرچ اپریشن چې دا روان دی. اوراله د شمالي وزیرستان چې کوم د امن و امان صورتحال دی نو په هغې کې عوام ولس د فورسز سره تعاون څومره کوي او دوی څومره پورې امید دی چې حالات چې کوم دی هغه به کنټرول شي؟ عوام یا ولس اکیل صاحب چې کوم دی هغه خو داسې دي چې هغه د صوبایي حکومت چې کوم ترجیحات او بل هغه مایوسه دي په صوبه کې یا علاقه کې کوم د امن امان صورتحال دی نو هغه ګوته په خپل پاتې دي چې اوس آیا زمونږ ته څه اول ضروري دي؟ په ټولو نه اول خو دا وایي ځایي ولس دا وایي چې زمونږ ته د امن ضرورت دی، هغې نه بعد به سیول مقدمې کېږي یا لیډر دی یا هر څه دي. صحیح. خو د عوام صوبایي حکومت چې کوم پرفارمنس دی هغه بالکل حیران کړي دي چې اوس د حالت په کوم طرف روان دي او د دې ترجیحات څنګه دي. ولې چې کته وګوري د شمالي وزیرستان کې حالات د ځای ته راغلي دي چې کوم من بازارونه دي هغه کې هم خلک محفوظ نه دي او پسره ورته محفوظ نه دي. نو عوام سره ټینشن هم دي او پریشان هم دي او بل طرف ته د صوبایي حکومت ترجیحات چې کوم دي هغه خو نور څه دي. ډیره زیاته مننه شاکر الله، خپل خیال ساته او په دې کې شک نشته چې څنګه چې ظاهر شاه شیرازي صاحب خبره وکړه په ډېر تفصیل سره چې انټرنیشنل میډیا هم دا خبره کوي، بار د دې خبرې نشاندهي کوي چې په خیبر پښتونخوا کې چې خاص کر زمونږ کوم قبایلي او جنوبي اضلاع دي په هغه کې د دهشتګردۍ په واقعیاتو کې، په حملو کې، په اقداماتو کې د اضافي یو بنیادي وجه دا ده چې د خیبر پښتونخوا د پی ټی آی صوبایي حکومت هغه د زموږ د سکیورټي فورسز سره د فیډرل ګورنمنټ سره تعاون نه کوي. 2 ورځې بعد چې کومه جرګه راغوښتې شوې ده ګورو چې په هغې کې څومره نمایندګي د پولیټیکل فورسز د قبایلي مشرانو چې دا هغه به یقیني کېږي. پکار دا ده چې په دغه جرګه کې یو روډ میپ داسې کېښودی شي چې څومره پولیټیکل پارټیان دي، زمونږ مشران دي، زمونږ ځوانان دي، د مختلفو طبقو چې څوک نمایندګي کوي چې هغې د خپلو خدشاتو او تحفظاتو اظهار وکړي. خو نن هم زمونږ مینا خان افریدي صاحب او شفیع الله جان هغې په پېښور پریس کلب کې چې کومه پریس کانفرنس کړی دی تاسو یقین وکړئ د هغې لباب دا دی چې د پاکستان د افواجو دغه چې د سربراہ فیلډ مارشل سید عاصم منیر صاحب په هغه باندې غیر ضروري تنقید کړی دی. ستا د صوبې حالات څه دي؟ 2 ورځې بعد تا جرګه راغوښتې ده، د هغه جرګې چې کوم سفارشات وي په هغې باندې کو عمل درآمد کېږي نو هغه به د پاکستان سکیورټي فورسز کوي، فیډرل ګورنمنټ به کوي. خو 2 ورځې بعد دغه پولیټیکل پوینټ سکورینګ د دې وزیرانو په ځای باندې یا دغه پریس کانفرنس د وزیرانو په ځای باندې جنید اکبر کړی وی، اسد قیصر کړی وی یا بل چا کړی وی. نو یو ښه پیغام چې دغه به تللی او بیا ظاهر شاه شیرازي صاحب هغه خبره سره بالکل متفقه وه چې پولیټیکل پارټیانې دی په دغه 12 تاریخ په جرګه کې شرکت وکړي. خو د هغې نه بعد چې دی چې تر څو پورې د خیبر پښتونخوا د پی ټی آی صوبایي حکومت دا ریلایزیشن نه کړی چې د خیبر پښتونخوا سکیورټي چیلنجز چې کوم دي هغه ګمبیر دي، کمپلیکس دي او د هغې نه د وتو دپاره لازمي ده یا مجبوري ده چې زمونږ سکیورټي فورسز سره یا د ملیټري اسټابلیشمنټ سره به زمونږ د صوبایي حکومت تعلقات ټیکي. نو د هغې پورې د داسې جرګو چې دی د هغې هېڅ فایده چې د هغه موږ ته په نظر باندې نه راځي. لازمي ده چې دغه کم مشاورت وشي، کم تجاویز مخې ته راشي، د هغې نه فوراً بعد وزیر اعلی صاحب د خپل انا د اس نه راکوشي، د هغه پولیټیکل تحفظات، خدشات، ګیلې شکوې په خپل ځای باندې او د هغې نه بعد فوراً د اپیکس کمیټې اجلاس چې دی هغه دی راوغواړي او په هغې کې دی د 11 کور د پېښور کور چې کومه کور کمانډر دی یا زمونږ د انټلیجنس ایجنسي سربراهان دي د هغو نه بریفینګ هم والي او داسې یو دغه ته د لاړ شي یو روډ میپ ته چې د هغې په نتیجه کې
کم از کم د خیبر پښتونخوا چې کومه بدامني ده او بیا په دواړو سرحدونو چې موږ ته کوم چیلنجز راپېښ دي د هغې نه د وتو یوه لاره چې ده هغه وټاکلی شي. ما ته اجازت راکوي. د الله په امان.